ټولو پیغمبرانو د پاره د نور والے کرسی دا بچرنګي کرسی د مثال اوس پیش کول لا ممکن ندی نو هر پیغمبر په خپل کرسی باندې ناستی پیغمبر علی السلام فرمایي چې زه په خپل کرسی نه ناست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم مجد سورة نور آیت نمبر 44 پورې ترجمه او تفصیل بیان کړو د ترجمه شروع کولو نه مخکې دا خبر چې دا قرآن پاک پچا باندې نازل سلای دا چار نازل کړای دا چا په واسطه سره نازل سلای دا په کوم ټیم چر نازل سلای دا دا چلور وار ډیر عظیم هستی دی او دا ټیم ډیر بابرکت ټیم دا موږ به په وی و باندې ان شاء الله په خپل موقع سره خبرې کوو خو چې د قرآن پاک الله تعالی په چا باندې نازل کړای دا د پیغمبر علیه السلام ولا هستی دا چې د تاسې موږ په مذهب باندې یو د قرآن پاک تفسیر او ترجمه کول او ارویدل د پیغمبر علیه السلام له امت نه کېدل دا چور لویه خبر ده وی چې موسی علیه السلام د تورات هغه کومې تختې وي په ایغه تختیو چې وی تختې باندې دا خبره لیکلې وه چې د ما امت چې به چې ما کوم امتونه پیدا کړي دي یو داسې امت پي چې د ګناه اراده وکي نو دو پسې به ګناهونه نسی لیکل چې تر چوره پورې ګناه کړی نه وي که ګناه یې وکړله بیا به یوه ګناه ورته لیکله سي چې چوره ګناهونه سړی وکړي هغه وره به لیکلی سي اکه د نیکي اراده وکړله نیکي یې لا کړې نه ده بیا به الله تعالی نیکي ورته ولیکي اکه بیا یې نیکي وکړه بیا په لسو بیا بدله کي ابازه او ته چې الله تعالی چور خپل شان سره مطابقي هغه ور باندې بیا او ته بدل کی دا سه امت پي چې ټول مزکه بده د پاره جمعاتي چې چیرته نیت وتاړه جمعات ته نصیر رسیدلای صفام زکه باندې دل مونږ کوي نو موسی علی السلام الله تعالی ته سوال وکړي یا رسول الله دای ما ول یا الله دائم ما والامت کې کنه وی چې الله تعالی واخر نازل کړه چې موسی دا د ما محبوب والامت اندي چې هغه تاسو موږ یو موږ ته شیطان په دې باندې کله دوکه راکړي چې تاسو موږ نیکی به څه فائدہ ای تاسو موږ نیکی څه فائدہ دا غوړ ورته ونچا وی چې دی بای حقی چې دا حدیث مبارک ده د میاسی کو چروره
یا د اوبو وړوکی ټاپی چې ورته وایي دغه وره اوښ کې د چې له سترګو نه الله تعالی ډار له وجې نه لاړې سي بس دا بیا کافي ده د تا نجات پاره دا خبره بیا کافي ده تاسې چوک یو موږه چوک یو موږ ته پته نسته موږ د هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان یو فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به موږ دنیا چې دا ګورو چې جلسه یي به مهمان خصوصي ته له نورو مېلمنو ته له عوامو نه جدا کرسۍ پرته یي منې د ده نه شیست والجای کښلی له نورو خلکو نه نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به ټولو پیغمبرانو د پاره د نور والے کرسۍ دا بچرنګې کرسۍ د مثال اوس پیش کول لا ممکن نه دي دوی چې د الله تعالی میلمانه یي دو چیف ګیسټ هر یو نو الله تعالی بچرنګې کرسۍ ورته ایښي دا به هلته پته لګي نو هر پیغمبر به په خپلې کرسۍ باندې ناستي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه به په خپلې کرسۍ نه ناست صحابه و عرض وکړه یا رسول الله بیا ولې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ سره چوره مینه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې زه به په کرسۍ باندې نه ناست زه به خپل امتیان له دوزخ نه بچ کوم وی سفارش پیا کوم دوره سفارش پیا وکم چې د جهنم کومه هغه سپرډنټه فرشته ده وی چې آب عرض وکړي چې یا رسول الله کمال دی وکړه د تا سفارشتو له وجې نه یو امتی دی تا دوزخ چې دی نه پرېښ نو یو طرف ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ سره دوره مینه ده موږ ته لږ کې پکار دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه وایي چې موږ هغه باندې عمل وکړو نو جانونه ما غریبان ګڼو ما نا امیدي کوو اما ډېره زړورتوب کوو چې بیا هغه له وجې نه ته په ګناهو باندې ورزړاور سې دا خبر مې دې پورې ته وکړله چې د قرآن پاک چا باندې نازل ده که نه دا داسې معمولی هستی نه ده بهرحال الله تعالی فرمایي سوره نور آیت نمبر 44 چې والله خلق الله تعالی پیدا کړی دي کل دابتین ټول زمدي ساری مما ان دی اوبونه فمنهم بعضیل دوینا من هغه دی یمشي علی بطنه چې هغه په خپل ګیډې باندې کرشیږي ومنهم بعضی تر دو چې هغه دی یمشي علی رجلین چې خپل دوه پښو باندې شوریږي انسان دغه قبیله نه ده ومنهم او بعضی تر دغه نه هغه دی یمشي علی اربعین چلورو پښو باندې شوریږي یخلق الله ما یشاء پیدا کوي الله تعالی ما یشاء چې څه شي خوشي دلته یو نقطه ده پچې نقطه ده چې په ټولو حیواناتو چې په ټولو مخلوقاتو چې انسان اشرف المخلوقات ته اشرف معنا کېږي ډېر عزتمند ولې الله تعالی انسان ته عقل ورده دغه عقل په بنیاد باندې الله تعالی دته اشرف المخلوقات ویلي دي کني انسان نه مضبوط جناور ستدي اکشلی ستدي غټ ستدي واړه ستدي خو عقل په بنیاد باندې دته اشرف المخلوقات ویلي دي
اکه تاسې موږ عقل نه کار نه اخلو. بیا الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې دا په شان ته د جناورو دي، کل بهائم دي، دا په شان ته د جناورو دي، بل هم ادول، بلکې جناورو نه ډېر ګمراه دي چې دغه عقل کوم الله تعالی درده هغه نه کار نه اخلي. عقل نه به څرنګه کار اخلي؟ دا یو سوال ده. عقل نه به داسې کار اخلي چې جان دې پاره څه شی خوښوي هغه بل دې پاره خوښ کړي. اداب عینه حدیث مبارکه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ورور دې پاره بدای هغه خوښوي چې کوم جان دې پاره خوښوي. اکه مشوره یي، اکه یوه فیصله یي، اکه بله خبري. نو چوک دا خوښوي چې ما ته دې چوک بد رد ووایي، د ما عزت باندې دې دای خټې واچوي، ما دې دای زخمی کی مړ مې دې کی، دای و کیسه چوک جان پاره نه خوښوي. نو دا کیسه دې بل پاره سړی نه خوښوي. بیا اسانه مسلمانی ده. ادا دنیا د جنت وال یو مثال ده. خو موږ مسله دا ده چې جان ته کومه خوښوو او بل ته نه خوښوو. الله تعالی فرمایي یخلق الله ما یشاء. الله تعالی چې چوک چرنګې پیدا کوي دی چې د چا کار نسته. چوک په کښلای رنګ نه چوک په توري. پیغمبر علیه السلام بله خبر یاد اصله معراج ته تللی و که نه، بیا یوې هورې ورته وویله چې ما پاره دې چوک خوښ ده. وی حضرت بلال و یا رسول الله دا خو رنګ نه تور ده. و تیره دا ما خپل جان نه فیصله وکړله چې دا مې ته خوښ که پاته نسته ده چې ده به خوښه که نه. وی چې د حضرت بلال توروالي باندې به د قیامت پر وجه باندې هورې خالونه وایي، دوره توروالی به نسی په پاته چې خال په وایي هوره. نو چا به سونډې غټي، چا به وړي، چا به پزه غټي، چا به وړوکي، چوک په چیږي، چوک په ټیټي، چوک په متازي، چوک په صحیح سلامتی، چوک په ودانی، چوک په غریبي. دا الله تعالی دغسې پیدا کړی ده. چې زه نه خوال پورې کوم لا ته نه خوال پورې کوي، دا یې دغ سړي پورې اصل چې نه کې، دا یې چې چا پیدا کړی ده ایغه پورې کې. چې ایغه پورې نه خوال کې دا یقینا ناکامي ده. بیا عربي چې یوه مقوله ده، من ضحک ضحک. هغه چا چې بل چا پورې وخاندل د پورې به خاندل سی. بیا نو نخوالونه یو بل پورې خاندا. یخلق الله ما یشاء، دا وایي چې دا دې سړی نه کوي. الله تعالی وایي چې ما چې رنګې خوښوي زه هغسې پیدا کوم، چې څه شی مې خوښ یا پیدا کوم. نو یو خاوند د زنانه په دې باندې نه مجبوري چې ته زوی ولې نه پیدا کړې، دا یې دې واسطه کنی بیا دې نه خو ته زورورې خو تی بیا پیدا که که نه. معنی دا ده چې سړی دې د الله تعالی په خلقیت باندې رد نه کوي چې دا شی الله تعالی دغسې ولې پیدا کړی ده. موږ اسلام آباد چې عربي دوره کوله، عرب استادانو نه 2014 چې هلته یو طلحه رحماني نومېده دی، اوس په انشاءالله کړی وخته په د روبوټ چې پی ایچ ډي کول امریکې چې حافظ و، ډېر نیک سړی و. ویله چې موږ ساینس دا وایي، روبوټ دا وایي، روبوټ چې د انسان چې دا د 20-25 قدمانو بعده پرځي، ځکه چې د ګېډې چې وزن ډېر ده، پښې دو ډېر مضبوطې نه دي، خو پرځي نه. وی چې موږ ډېر ریسرچ وکړ، دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې د اوښ چې ده دا د یو قدم نه اخلي، ځکه چې اوښ ډېر وجود غټ ته، پښې ډېرې کږې دي، نری دي. ساره دې تاسې وګورو په دنیا ټولو جناورو چې ټولو نه زیات بوج اوښ چیږي. ساینس وال دا وایي چې دا د خپله په پښو نسي درېدی، دا ټولې دنیا جناورو نه زیات بوج چیږي. ویله چې ما ورته وویله چې د خولې دا بیان د ډېر نیک ځنکای و.
ویل چې ما ورته ویل چې جی ویل چې ما کوم سپروایزر و یهودي و چې دا خبره خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل کتاب چې ډېره مخکې کړې ده. الله تعالی فرمایي په قرآن پاک چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیا دا خلق نظر نه کوي په طرف ته اوښ باندې چې څنګه مې پیدا کړای ده. یو خو دې پیدایش د جوړښت داسې دا عجیبه ده. ابل دا ده چې جدید ساينس دا وایي چې د قدم نه واخلي ادا هر چا نه زیات بوچی گئی نو دو دین سوچ نه اخلي چې دا چا پیدا ک. معنی دا ده یخلق الله ما یشاء چې سړی د چا پرې نه خواله بیا انسان پورې دا خو ډېره د نقصان خبر ده. او شاطنی آیات تقوش په چونچا ان الله بشک الله تعالی چې دا علی کل شیء په هر شی باندې قدرت لرونکی ده. ته چې چا پرې نه خیال کوي کته نه دغه څه پیدا اصله ته چا پرې نه خیال کوي چې ګډ دا کبه ته ګډسلې غریب دا کبه ته غریب سلې پمندا کتابند بیماری بیا رااله نو الله تعالی تا سره دغه څه نسی کوي چې ته دیو بنده پرې نه خیال کوي خو تا پرې به دغه څه وکي تا باندې به دغه څه وکي. ډېر دنیا چې سوچ کو په علاقې چې ډېر بیا جانو ته چې ویله غریبان ډېر شاته پاتسل نو الله تعالی په هر شي باندې قادر ده. دا سه الفاظ د سړی خولې نه باسي چې د الله تعالی ناراضګي د پر سبب ګرځي. وینه موږ دا چیرته برداشت کوو چې د ما ایبو پته د چاته ولګیږي. او ما پرون دا خبر ته کوله دا مسله ده چې هفته چې یو ورځ پیغمبر علی السلام باندې د ټول امت هغه اعمال پیش کیږي بلکې نام په نام متشاوسی چې پلان کی خان دی پلان کی خان زوی اعمال دادی هفته د ریکارډ دغه ده. نو دا سوچ چیرې موږ کړای ده دا سوچ مو کوو که ډېره تبدیلی به موږ چې راشي. دا سوچ مو چیرې کړای ده چې به یوه ورځ مړېږو لکه پرون ماته تیله چې لږ شي د سړی جان سره سوچ وکړي بیا به ډېره تبدیلي تر چې راشي. دا کومې خبرې زه درته کوم دا مو ښې ډېرې اورېدلې دي خو دغه جي ته مو نه دي ګډې کړې چې شاته لږ کې سوچ پسې وکړې. چې دا موږ ته احترام په نظر الله تعالی کتلی دي دغه عقل په بنیاد باندې کتلی دي. نو الله تعالی په هر شي باندې قادر ده. تا ته چې مسله ده دوه طریقې دي حل کولو والے. یو طریقه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام لمن ټینګه ونچ درود شریف ته زور ورکا الله تعالی نه غواړه تا ته یو ایمینه امپینو کری در کوي سی بیا تا ولا مسله الله تعالی نسی حل کوي زاړه ورته دی په باره چې حضرت علی فرمای رضی الله تعالی عنہ چې یو سړی دی الله تعالی خوف لو وجنه وزاړی په مخ باندې اوښ کې راځي د اوښ کې د صفاکای نه دی ولی وای بشک دا له وجود نه وروتلې دوه درې چاچ کې دي خو چې دا چا پار وروتلې دي